هغه الریډي د پی ډي ایم اتحادی ده، نو هغې سره به موږ خپله په هره توګه باندې د ایمل ولی خان صاحب امداد کوو او د هغې دپاره به کوشش کوو او د دوی ګټه به انشاءالله دا د ټول پی ډي ایم د ټول د دې خطې ګټه به وي، ځکه چې د بده مرګه تا ته خو ښه پته ده چې موږ څه داسې ونه لیدل چې یاره دې صاحبانو څه وکړل، لکه چې یو سړي خبره نشي کولی په اسمبلی کې، نو هغه به تاله څه ګټو. کتونکو علب خان شیرپو یم ولاړ یم د عمر بختیار خان په دیره کې ملولي خان راغلی دی. حقیقت دا دی چې زموږ د 400 دپاره دا خوش قسمتي ده دغه انتخابات چې ملولي خان پردن هرې حجرې ته لاړه، هرې دیرې ته لاړه، هرې دیرې سره جرګه شو، هغه مشرانو سره جرګه شو، کم مشرانو په زړونو کې چې لږې ګیلې شکوې وي هغې ختمې کړې. نو دغه انتخاباتو یقینا زموږ د 400 دپاره دا یو ډېر غټه کامیابي ترلاسه شوله او په دغې باندې زه د ایمل خان ډېره زیاته شکریه ادا کوم. خبرې اترې خو به ډېر کوو، خو دې وخت کې عمر بختیار خان سره ولاړ یو، ملاقات وشو، ډېر طویل ملاقات وشو. دغه انتخابات دي چې په دې موقع باندې څه وایي عمر بختیار خان څه به وایي په دې موقع باندې راتلونکي چې کوم انتخابات دي ټاکنې دي؟ الف خان وروره الاول خو ستاسو وسعادت باندې زه د ایمل خان دي، شکیل خان دي، ناصر خان دي، دا څومره چې ګڼ شمېر راغلي دي خپلو کسانو هم زه دا کوم شکریه ادا کوم. او بیا د هغې نه پس دا خو د پښتو شان دی چې یاره یو ځای ته ورشې نو د هغه به استقبال کې، هغې ته به چېرې ډاډګیري نه ورکې. بیا زمونږ او د ایمل خان دی چې دی خپلولي ده، اسفندیار ماما دی، نه ام ماما دی، ام کاکا دی، نو هغې نه بیا ناراغېدن دي او هغې د وجې نه چې دا موجوده کوم الیکشن دی نو انشاءالله چې څه مونږ وسوي د خانه ذاتي او که خیري چې کوم د پارټۍ وي، پارټۍ کې هم زمونږ خپل لګه شته، نو هغه الریډي د پی ډي ایم اتحادی ده، نو هغې سره به مونږ خپله په هره توګه باندې د ایمل ولی خان صاحب امداد کوو او د هغې دپاره به کوشش کوو او د دوی ګټه به انشاءالله دا د ټول پی ډي ایم د ټول د دې خطې ګټه به وي، ځکه چې د بده مرګه تا ته خو ښه پته ده چې موږ څه داسې ونه لیدل چې یاره دې صاحبانو څه وکړل، لکه چې یو سړي خبره نشي کولی په اسمبلی کې، نو هغه به تاله څه ګټه وکړي. او هر څه چې دي وایي د باز د جال نه باز پس یو د ټپوس د جال نه دا باز دي، خامخا پلار نیکي هم کړي دي، هغې هم خبرې کړي دي، آیین کې هم خپل کردار دی. نو زما خو نور تا ته ښه پته را سوچ نشته، شکر الحمدلله د الله رسول مرشد خان باب مهرباني ده، هر یو شی خپل شته. مسله زما سره چې دا کوم تړلي دي د دوی ژوند دی او خواهشات یې دومره ډېر دي چې زه په خانه نشم پوره کولی. نو د هغې دپاره خو ظاهره خبره چې موږ داسې یو ملاتړ غواړو په غټه توګه باندې په بره باندې چې هغه چې کوم ځای کې مونږ ودرېږو نو چې هغې نه پس هغه مونږ ته منډه وایي، هغه مونږ ته هغه کار کوي، هغه زمونږ په سر لاس ږدي، دا نه چې یاره هغه لږې شي او زمونږ بېزتي کوي یا زمونږ چې دی مخنیوی کوي. نو زه خو زما خپل دغه سوچ دی او انشاءالله په دې سوچ به ځو. صحیح. کتونکو همدغه د پښتو شان دی او عمر بختیار خان دغه خاندان دغه ملګرو مکمل سپورټ او د حمایت اعلان یې وکړو. نو ایمل خان ته زه په دې باندې مبارکي وایم ځکه چې دلته کې د عمر خان دی او د دوی چې کوم دی خپل ووټ بینک بیلنس شته دی. نو څنګه چې ایمل خان خبره کوي چې زه کمې ډلې له ورغلی یم نو منافقت یې را سره نه دی کړی او په دې انتخاباتو کې را سره کلک ولاړ دي. بله مهمه خبره موږ د مخالفو خبرې اورو نو د هغوی خبرې څه وي ایمل خان را پسې ده وي او ایمل خان را پسې ده وي صرف دې خبرو چېرته یې ده ونه وي چې صدریاب د پول نه مې لاوه چېرته بل څه کار جوړ کړل. ایمل خان سړي ډېر زیات پریشانه دي دا خبرې را پسې کوي نو زه وایم ډېر زیاتېدلي دي په دې خبرو. که ته سفارش کوې نه به کوم سفارش سره نه کوم. د عمر خان جي دي حمایت زه ډېر مشکور یم د عمر لالا او د هغې د ټولو خالد خان او د ټولې ورورولۍ د ملګرتیا او حقیقت دا د څنګه چې هغې وویل زموږ تړونونه دي زموږ په 100 قسمه تړونونه دي هغه تړونونه کو موږ اوس بیانو نو ډېر وخت به پرې لګي خو د هغې کې زموږ د یو بل نه خلاصۍ نشته کو په هره پارټۍ کې یو کو هر څه
خو دا ډله ټپله په رجمبه تړون دا داسې شیز دی چې دی نه سړي خلاصې نه کېږي او عمر بختیار لاله الحمدلله په هغې تړون او هغې رشتو کې موږ یو بل سره تړلي یو ډېره د نرتوب خبره یې وکړه ستاسو به مخکې وکړه زه به ورله انشاءالله د دغې جواب ورکوم چې کله زه وګټم الله یې په ما وګټي نو دا داسې به انشاءالله زه د عمر لاله د ټولې ملګرتیا ته وایم چې دا به انشاءالله داسې لکه دی چې ممبراني او انشاءالله دی چې کومه خبره د یارې هغه حدشه ظاهره کړه نو انشاءالله زما به دا کوشش وي چې دا ورورولي یو داسې حد ته ورسوم چې بیا د یو بل نه بیخي جدایي ونه شي. ایمل خان دغه یو سوال کوم تاسو هم تادید او نور هم د شکیل خان ډېره زیاته تادید کوي او خلک هم په تمه دي جرګه وشوله جي د جرګې رزلټ سره لو دغه جرګو ته په کم بیا په سواد کې بله جرګه مشوله دا کم دلته چې دا لهر شروع شوی دی نو په دې راڅلک ډېره مهرباني الف خان ورو موږ خو تش کو جرګه کړې ده یا هر څه کړي دي زموږ یو نقطه ده او موږ امن غواړو موږ خپله خاوره دهشتګرد ته بیا نه حواله کول غواړو موږ په خپله خاوره دهشتګردانه کاروایي نه خوښوو موږ جنګ نه خوښوو جګړه نه خوښوو نن ټول پښتون کو هغه سوات کې دی کودیر کې دی کو هغه وزیرستان کې دی او کو هغه د پېښور د سیمې هر پښتون د امن خواهشمند دی موږ تش دغه دپاره راغونډ شوي یو 12 نقطې هم کړي دي د هغې نه یو قامي اتحاد جوړ شو الحمدلله او دغه قامي اتحاد به د خاورې د امن دپاره انشاءالله یو وي دا به زموږ تسلسلي جرګه وشوه جرګه کې فیصلې شوي دي دې نه پس به موږ د امن دپاره انشاءالله نور قدمونه ملو کوشش به کوو چې د خپلې خاورې امن بحال وساتو. ډېره زیاته مننه کتونکو دوی به ځي مخکې او عمر بختیار خان چې نن کوم د حمایت اعلان وکړو په دې څو ورځو کې دوی حجرې ته مسلم لیګ والا رالل پی ټی آی والا رالل جمعیت علما اسلام والا رالل نومې ډلې والا رالل نن ایمل ولی خان هم راغی چونکې د عمر بختیار خان چې څنګه د ولی باز سره رشته ده دغه شانتې د شیرپو خان سره یو ډېره کلکه رشته ده او هغه د شیرپو خان په وجه باندې نن چې کوم دی دغه د عمر بختیار خان تعاون چې کوم دی حمایت کلک حمایت چې کوم دی هغه ایمل ولی خان ته ترلاسه شو او دغه د ایمل ولی خان په راتلونکي انتخاباتو کې غټه ده چونکې دلته کې په تحصیل باندې 78,000 ووټ چې کوم دی تحصیل لازم اغوستی دي نو دلته کې د جمعیت علما اسلام ډېر کلک ووټ بینک بیلنس کلک چې کوم دی د ایمل ولی خان ملاتړ کوي دغه شانتې د قومي وطن پارټۍ او دغه شانتې چې کوم دی د عوامي نېشنل پارټۍ چونکې دلته کې دغه درې بیا ورسره مسلم لیګ نون او نورې ډلې چې کوم دي د هغوی حمایت خو هم ترلاسه دی نو واضحه ده چې 400 له چرې ترقي غواړې زه د 400 سیاست کوم زه د 400 صحافت کوم او زه د 400 ترقي غواړم خو په تیرو 9 کالو کې دغه مسلط شوي خلکو موږ له ترقي راکړي به صرف د کنځلو نه او د تاویل ماویلو نه او د زیاتي نه نو ماته دې ووایي او په دغه ایمان باندې ایمل ولی خان پیږي هم په دغه انداز کې ورته هغه جواب ورکوي نو موږ وایو چې نوې کول کې کومه بدنظمي راغلې ده چې هغه بدنظمي ختمه شي او موږ پښتانه یو قام پرست یو د دې ضلع یو په کار دا چې موږ ځان کې قام پرستي راولو ډېره مننه خوشحاله اوسئ.